وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية وسلاما وبارك وسلم عليه كثيرا. حقوم من المسلمانان الله جل جلاله سرد ما بخوغ مان خوشالك دير عظيم الشان میاش د رمضان المبارک دا شروع شو چې د الله د رحمتونو د نعمتونو دا الله د عطاو پکې باران دی. حدیث مبارک کی راضی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرمائی چې نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د شعبان پر استنه ورځ باندې لکه پرونه ورځ شو مونږ ته وعظ وکړو او وی فرمایي چې اے خلکو په تاسو باندې یو میاش را روانه ده، یعنی میاش تر باندې راغله چې ډیره لویه مبارکه میاش ده او په دې کې یو شپه ده چې شب قدر ليله القدر شپه وته وایي چې هغه د زرو میاشتو نه زیاته بهتره ده. او وی فرمایي چې الله جل جلاله د دې میاشتې روزي فرض کړې دي او د دې د شپې قیام یعنی تراویح د ثواب سیز ګرځول دي. او وی فرمایي چې څوک په دې میاشت کې په یو نیکه سره د الله جل جلاله نزدېکت حاصل کی هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړي. لکه یو سړی په رمضان کې نفل کوي نو دا د شلګ د فرض مز باندې ولاړ دی. او وی فرمایي چې څوک په دې میاشت کې یو فرض ادا کی هغه داسې دی لکه چې غیر رمضان کې او یا فرضونه ادا کی. لکه اوس مونږ د جمعې منځ کې لکه چې او یا جمعې مونږ دا منځ کړی وي. او وی فرمایي دا میاشت صبر میاشت او د صبر بدله څه شی د جنت ته او دا میاشت خلکو سره د غمخوارۍ کول ده. په دې کې خلک یو بل سره غمخواري کوي، یو بل سره امداد کوي او په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتول شي. بزرگان وای منګه دا یو میاشت د الله تعالی عبادت کو او یو لس میاشت بیا مزي کو الله رزق فراخ را کوي، عبادت خپه خوشاله سره او څوک چې یو روزه دار ته روزه ماتي ورکړي یعنی داغه د خوراک تنظیم کی حضور فرمایي داغه د پاره به د ګناہوں معاف کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب وګرځي. یو روزه ماتي یو کس روزه ماتي ورکی چاله الله توفیق ورکړي وي په سونو زرګونو خلکو ته چې کم دیغه ورکي ډېر خیراتونه صدقې خاص کر عرب ملکونه د روزدار د ثواب په شان بر د ثواب وشي خود دغه روزدار نه به هیڅ شی نشي کوموله. چې اصحاب کرام دا خبر اوریدا وی فرمایل یا رسول الله اے دا الله محبوبا مونږ کې خواري او کس دومره طاقت نه لري چې روزدار ته روزه ماتي ورکي. لکه د غربت زمانه وا د عاجزۍ زمانه وا اس شی چا سره نه ملاوي دو غریبي وا. نبی اسلام دغه ته صلی د فاروق فرمایي چې دا ثواب خو په مړګي د باندې خرول باندې نه دا. حضور فرمایل دا ثواب الله جل جلاله چې ورګي چاله په یو کجوره باندې ورګي یو ګټو بو باندې ورګي په یو ګټ لسای پای سره ورګي سمرا سان شو او به ورته ورګول شي او وب په عربو کې ډېر نادر دي. موږ سره د وبو قدر نشته دي لیکن عربو تلار شي وبو پته به ته لګيږي. نو ظرفا فرمایي چې څوک یو روزه دار ته صرف وب قدر ورکی هغه ته هم دا ثواب ملاويږي. او بیا فرمایي دا یو داسې میاشت ګوري اوله حصہ دی رحمت ته
لکه دا لومبی لس ورځې دا رحمت دی. او بیا علما فرمایي رحمت ته هغه چا دپاره دی چې کوم خلک نیکان پاکان وي اولیاء صالحان هغه د کال 12 میاشتې ځان د ګناهونو نه بچ کوي. نو په هغې باندې اول ورځ نه رحمت شروع شي په دې میاشت کې. او حضور پاک فرمایل دا منځمای حصه چې کنه دا مغفرت دی. دا مغفرت د هغه خلکو دپاره دی چې کوم خلک لکه زمونږ په شان ګناهونه ومي او بعضې نیکای ومي، نیکای کوي ګناهونه کوي. انو هغوی چې 10 ورځې روژه ونیسي او 10 تراویح وکړي نو په 11مه ورځ باندې هغوی باندې هم رحمت شروع شي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې د آخري څه چې کوم د آخري 10 10 ورځې یا 9 ورځې شپې دا د اور نه د ازادۍ ده، د اور نه نجات ده. بیا علما فرمایي دا د هغه چا دپاره ده چې د کال 12 میاشتې 11 میاشتې لاري کار ته نه کېږي، مسلمان دی، مؤمن دی او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده. لیکن چې کله روژه شروع شوه یاره دا روژې به ونیسمه، دا تراویح به وکړم. تاسو خیال یې که نه ماشاءالله هغه خلک چې هغوی مونځ نه کوي او بیا په روژه کې تهجد هم شروع کړي، اشراق هم شروع کړي او هغوی چې کوم دی ماشاءالله تلاوت هم کوي، وجه سي دوستانو دا تر اوس وامه انشاءالله. دا وجه دی چې الله تعالی د رمضان په اوله شپه دا شیطانان کلک وتړي. شیطانان تړلي ښه واړه واړه ازادي دا چې کوم انسان کې ډېر کار کړی وي که نه، ولیکن غټ غټ شیطانانو تړي. هر سړی عبادت ته په شوق کې وي. څوک چې په دې میاشت کې حضور فرمایي د خپل غلام د خپل نوکر نه بوج سپک کي، د خپل چې کوم نه نایک نه، د خپل مزدور نه، د خپل ماتح نه چې بچیه روژه را د وخته چوټي کوه، تا ته به تنخواه صحیح ملاویږي، تا ته به مزدوري پوره ملاویږي. خو دې روژه کې لږ مخکې چوټي کوه یا کار سپک ورته حواله کړي. حضور پاک د هغه دپاره فرمایي دا انسان به الله تعالی د اور نه آزاد کړي چې دی د خپل مزدور نه چې کوم دی هغه بوج سپک کړي، الله به دته مغفرت وکړي او د اور نه به الله تعالی ته ازادي ورکړي. څومره غټه خبره ده. بعضې خلک خاص کر دلته خو ماشاءالله بني هغه طرف ته په خپله روژه نه وي، خو چې کوم روژهدار نوکران یې ورسره نه باندې ظلم کوي، زیاتې کوي. او ظلم زیاتې چې کوم دی دا الله تعالی نه معاف کوي. الظلم ظلمات یوم القیامه. دا ظلم چې کوم دی دا سبب د تیارو دی. کفر سره یو ملک آباد پاتې کېدی شي، لیکن چې کله ظلم شروع شي نه الله تعالی بیا دغه ځای نه پرېږدي. بعضې نوکرانو خلکو کې افسرانو کې داسې راشي په مزدورانو باندې ظلم شروع کړي. لکه هغه شپه په دې اډه کې چې کوم ظلم شوی دی د غریبانو تختونه یې کوتره کړي دي، مزدورۍ سامان هلکه دا ستا امن دی، دا ستا انصاف دی. دا خو ته په خپله د الله قهر نه دعوت ورکې چې کوم سړی ظلم کوي، که هغه بادشاه دی او که هغه وزیر دی او که هغه خان دی او که ملک دی او که هغه هر څوک دی، کم از کم دا سوچ پکار دی چې راته راتخ ماتې، دا ګاډي ماتې، دا د باندې ظلم کې، دا ته چاله دا ډز ورکې، دا ځان له ډز ورکې. او ته څوک یې؟ ته خو د دې خلکو په چندو په دې ټیکسونو باندې په دې باندې ته افسر شوی، تا دا ملاویږي. ظالمه ته چې دا ظلم شروع کې نو ته خو ځان له دا شټک را خلاصې. دا کار مه کوه، ظلم زیاتې مه کوه. یاد ساتئ ګوره ظلم داسې یو څیز دی چې الله جل جلاله ګوره بعضې ظلم فوراً چې کوم دی، ځکه نبی علیہ السلام فرمایي د مظلوم په خیرو کې د الله په دربار کې پرده نشته ده، ډایرکټ قبلیږي کله کله. د دې وجې نه ظلم نه دی پکار. تا سره نوکر دی، زمیندار دی،
دیاړمار دی دې روژه کې هغه باندې رحم وکړه هغه سره مالي تعاون وکړه سیوا ورسره وکړه هغه له د کپړو د پیزار غم وکړه هغه سره نور امداد وکړه په ځای دی چې ته پې ظلمونه کې زیاتي کې حضور پاک فرمایي چې څوک د خپل غلام نه د خپل نوکر نه بوج سپک کي د انسان ته به الله مغفرت کوي ور الله جل جلاله ډیر غیور بادشاہ دی تاسو هغه مولوي صاحب نور دي یو سړی اعلان وکړ یو سائل راغی وی یاره که چا ما سره 4 درهمه امداد وکړو زه ورته 4 دواګانې وکړم هغه مجلس کې یو غلام ناست و هغه پاسېد وی زه به 4 درهمه در کوم خو ما ته به 4 دواګانې کې زما د خوښې هغه ته ستا د خوښې دوا به کوم خو 4 درهمه راله راکړه غلام عجز غریب د غریبانو خلکو کې ورې د خیر خیرات صدقې جذبه ډېره وي مالدار شومان اکثر او دا مې تا ته تصویر چې د نیک سړي او د حلال خور سړي چې کوم نه مال په خزای باندې لګي او د حرام خور سړي غلط کاروبار ور سړي مال الله تعالی په خزای باندې لګي غلام چې کوم نه 4 درهم ورکړو وی وای کومې دعاګانې ته وکما صدقه کې دومره لوی برکت ته وی یو دواره ته داو کچې الله تعالی ما د غلامان آزاد کی وی بل خبره وی تا دې الله د غلامان آزاد وی دویم دا چې زما مالک چې کم دیغه غیر دین دی چې الله تعالی غا مسلمان کی وی الله دې ستا هغه مالک مسلمان کی الله دې مشرف په اسلام کی وی درېمه بچی درېمه کومه دعا وی درېم جو غریب مې چې الله تعالی ما مالدار کی وی الله تعالی تا مالدار کی ډېر هوښیار غلام وکنه 4 درهم ورکول خو قیمتي چې کوم دې خبرې وی 4مه خبره مې دا چې الله ما ته بخنه وکي وی الله تا ته بخنه وکي دې چې کور ته راغې مالک ته بچی ته خوري وسار شو ولې وی دغه یو سړی او هغه اعلان وکړي چې کمال چا 4 درهم راکړه زه به 4 دواګانې وکړم نو بس ما سره 4 درهم ما له ورکړل ما ته 4 دواګانې وکړي مالک ته تاسو کوي کومې دواګانې وی دغه سي ما وته چې غلام ما الله آزاد کی بچیا سورج نه ما پړ کې دا تیری کې آزاد زه زمان آزاد دا دعا خو دې قبول شو وی دیم دې سوال کړو ایمه چې الله زمان مالک چې کم دیغه مسلمان کی وی زما پړ کې دا سورج وخت تیریږي دا خبره چې زه اسلام تراز بي اشهد الله الا الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه ویلا وی دریم کوم سوال کړه دې ا دریم سوال مې کړ چې ما الله مالدار کی بل نو کرتے आवाज کې راشه لکه دا 4 زره دینار په دینار ډیر قیمت لکه دی وخت کرونو دی جوړیږي 4 زره دینار دا وخت مالدار شي ای بچیا 4م دې کوم سوال کړه دې ایمه چې الله ما ته بخنو کې ودا زما طاقت کې نشته دا استا او دا الله مس کې معاملې ده دغه مالک چې کوم نوې مسلمان شو ودشه په لومبای شپه باندې خوب ویني او هاتفي आवाज ته شو ستا په وس کې چې کوم کار تاو کو او زه اعلان کوم ما دې انسان ته بخنه وکړه د ته واجب ته الله بخنه کړی دا دوستان دا سو دار صدقې برکت حضور علیہ السلام په دې میاش کې لکه سیلاب د تیزه واپس شان چلی دا بلکې به حدیث کې راشي ان شاء الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاش کې عسكر په اخیری عشره کې داسې به ځان تیار کې عبادت ته تمام شپه خوب نه کو حضور پاک فرمایي تاسو په خپل غلامانو نوکرانو ما تحت باندې لګ رحم کوي په دې روزه کې او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې میاش کې د 4 سيزونو ډیر زیات چې کم نه اهتمام کوي 4 کار په ډیر زیات کوي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې میاش کې تاسو دا 2 خبرې سيزونه چې کوم دي دا د الله د رضا لپاره دي دا د الله سره تعلق دی چې هغه څه شی دی چې هغه
د لا اله الا الله ذکر ډیر دی لا اله الا الله ذکر ډیر کوي په دې میاشت کې او بل استغفار ډیر زیات وایي په دې استغفار باندې الله تعالی هر مشکل اساني الله فرمایي چې د الله د عذاب نه منکیدون کې دوه سيزونه دي غټ غټ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نهم سبارك آخر کے اللہ فرمائی نہ دے اللہ چی دی خلق العذاب ورکی زما محبوبہ چی تبدے کے موجود ہے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے کہ جود وجود یلتا عذاب نرازی او چی دا خلق استغفار ہوئے اگر کدی کافران ہوئی گورا کہ یو کافر دا اللہ چی متقید استغفار ہوئی استغفار خود گناہگار دو پار دے اللہ جل جلالہ فرمائے چی کم خلق استغفار ہوئی دیوان عذاب نرازی منگا دا اعلان کو ہر وقتی دا اس پری تمام عالم بانی دنیا بانی دا کم دہشت پروت تے دا وحشت پروت تے دا دی حس فکر مکوئی فکر چا سرا غم چا سرا علاج چا سرا دے اللہ سرا دے بس چی اللہ تا متوجی شو عرصبہ ختم شی عربو مو یریدو عجمو مو یریدو بادشاہنو مو یریدو خلقو یریدو لیکن دا خدا اللہ جل جلال طرف نے یو حکم دے یو امتحان دے اللہ سر حلشتے نسا چلو کو زوری جماعتون راگئی زوری مدرسون راگئی تبلیغون لے رالو زوری چکم دے اجتماعاتو تا او مرکزون تر آگئی دا خو مخی ام اعلان کرو بیام ام دا عقل خبر دا چی پی او ملک باندی عذاب را روانی دا ملک تا فوج کشی بھی کی گی او ملک کے اعلان شو چی دغا بند کئی چونائی بندی کئی دا جماعتون خود دین چونائی دی دا خود دین مرکزون دی پکار داوے کدی حکمرانانو کی ایمان وے دی با اعلان نکلی لکہ ترک و بادشاہ کی جماعتون آباد کئی مرکزون آباد کئی اللہ تا اجاڑا چی اللہ دا عذاب اچت کی رش حرمین بندی گی مرکزون بندی گی یا ستٹک دا اللہ طرف دا بس عذابی خدا دی یہودو دا نسواراو سازش تے گورے اگئی دا مرکزون بندول گواری حرمین بندول گواری اللہ دی زمان حکمرانان دا سوچ و فکر ورکی خاص کر دا عرب بادشاہان اللہ اگئی بانی دا سی جادو کرے چی سوچ وی بس کینا پاسا الحمدللہ زمان علماء زمان ورسره ټول چې کم دې مشران په دې متفق ته چې بالکل احتیاطي تدابیر ټیک دي لیکن دا جماعتونه ولې بندې مرکزونه ولې بندې دا الله د جړا فریاد ځای خو مرکز دی حرمین دي د قبلېدو ځای خو دغه دی چې دغه بند کې تر خاص خلکو لپاره مخصوص کې خلک به کم بردي نور خلک به کم بلدي الله دې هوش راکړي استغفار له ضرور کوي او دی استغفار نه پس دا دعا کې چې خدای زمونږ د مشران له هوش ورکړي خدای د یهودو نصارو د چال نه موږ پې نه پوهېږي الحمدلله که خلک پې پوه شي مسلمانان چې او دی کې دا غي څه بیا به د یوم نه انشاءالله مسلمان کې ډېره جذبه ده که دی ډېر ګناهګار دی خو ده کې یو اسلامي جذبه ده که دی ډېر زیات چې کوم دی ګناهګار دی او ډېر کمزور ایمان والا دی لیکن دا شی نه برداشت کوي يهود والنصارى الله لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض تاسو منی سید يهود والنصارى په دوستۍ سره دای سره قلبي دوستي مکوئ دا غیر خبره منئ ای خورته کې چل دی الله جل جلاله دې منګه تاسو د يهود والنصارى د سازش نه بچ کی دا کوم وبا چې راغلی د الله دی واپس دا کوم عذاب چې راغلی دی یاد ساتي ډاکټرانو مو چې کوم دا مسلمانان ډاکټران دي اپوی ډاکټران دي هغه و چې کوم بنده 15 وخت موس کوي لاسونه خپي هغه باندې دا شی بالکل چې کوم دی اثر نه کوي 25 سنټیګریډ کې دا په خپل امري دغه دې کوم وایرس یادای پاراو کې تاسو اوس 40 42 سنټیګریډ ګرمي ده لس سکند دی نور ته ژوند دی بس خلکو باندې ذهني او ټینشن ورډول ټول خلک ذهني پریشان کړي بیماران کړي د کرونا نه بیا مړیږي که دسمبر کې لا आवाज کړی کنه که تاسو خیر دسمبر کې به روزانه له ساوته مړی کېږي زموږ د کلی کې
اوس خو دومره موده کې مړ هم نه شي هسې هم نه عام مړېږي نه مهرباني وکړئ الله ته متوجه شئ چې د دې ټول حل دا دی او مین خبره داره ګوره مین خبره غړومبی خبره کوم چې الله مونږ نه خفه دی د الله پیغمبر ته مونږ نه خفه دی دا یې وله بانه ګرځولې ده لکه څوک چا نه خفه شوي زما کور ته به نه راځي په ایمان یې وه چې مونږ د الله کور ته د څه لپاره ځو 100 کسه چې عمرې له ځي په دې 100 کسانو کې د 5 دا نیت چې د الله رضا کوم چې نمایش وشي چې ما هم عمره کړې ده چې ما هم تصویرونه ایستلي ما هم ویډیو راولېږله ما هم چې کوم دی هلته طواف کړی دی پلان کیله مې کړی دی تاله ګورم خانه کعبه کې به ګرځي او هغه تصویر کشي به کوي یاد ساته ګورم الله زمونږ نه خفه دی د دې علاج دا چې موږ الله ته وجاړو بس او د جړا ځای کوم دی دا مرکزونه جماعتونه دي مهرباني وکړئ دغه شی ته کټ کړئ نور چې تاسو یې موږ بنو خو مرکزونه بند او یو بل نه لړ لړ ودرېږئ حضور وایي یو بل سره جوخ شئ د 2 کسانو منځ کې چې مونځ کېږي او 2 کسانو منځ کې ځای خالي وي دی که شیطان رانوځي ټیک ته هغه وبا چې کومه وه پخوا هغه خو نه ده که نه یا کوم طاعون مرض راغلی هغه ټیک ته صحیح ده لیکن دا خو احتیاطي تدابیر دي موږ ردی چې کوم دی بالکل مرګرتیا کوو لیکن دا اوس دلته 400 کسان دي یو باندې هم دغه مرض نشته نو دی جوخ یو بل ته رودېږي نو څه عرض دی دې کې څه ګناه دی یو پته ولګي دا سړی واقع دی بیمار والی دی واقع دی کې دا وایرس شی هغه د اډو راځي نه هغه د کور موس کوي هغه د ډېره کې کوي مهرباني وکړئ الله ته وجاړئ الله ته متوجه شئ الله زمونږ د عمل د کافرانو تسلط د بچ کړي الله زمونږ د عمل د وبا نه بچ کړي تمام اسلامي ملکونه الله تعالی د وبا د امراضو نه بچ کړي چې کوم یهود او نصارا دي او سازشین جوړوي په خپل دا شی جوړوي الله دې په هغوی باندې استعمال کړي ان شاء الله کېږي به هم داسې ولا یحیق المکر السیء الا باهله چې کوم سړی چاته چل جوړوي هغه کوړکای کې دی په خپل نښلي چې څوک چاته دام دي که نه دی په خپل نښلي الله تعالی دې په خپل نښلي او مسلمانان ته الله تعالی خلاص کړي حرمین شریفین الله تعالی محفوظ او مامون کړي الله د هغې عمرې او حجونو هغه زیارتونه الله تعالی زر تر زر آزاد کړي خو ما ته مین خبره ده چې موږ الله رضا کړو موږ الله منع وکړو ان شاء الله دې روژه کې ډېر اسانه خبره ده غټ غټ شیطانان تړلي دي دا واړه واړه خو مونږ کم از کم ذکر به کوو که نه کلمې به وایو نو په دې کې تاسو کوشش کوئ غټ غټ الله تړلي هغې سمندر ته بېګا غورځولي دي ښه غم مه کوئ را تېر شي انشاءالله حضور پاک فرمایي په دې میاشت کې دا 4 کاره ډېر کوئ د لا اله الا الله ذکر ډېر کوئ او استغفار ډېر وایي او دریم د الله نه جنت ډېر غواړئ الله ماله جنت راکړي او دوزخ نه امان غواړئ چې دې ستاسو د دې نه رغېدن نشته دی دا 4 کاره به کوو که نه او دې سره سره ځان په دې پوهې کوي رمضان المبارک د شپې چې کوم دی عبادت تراویح دا د دې لپاره چې په دې کې موږ څه شپه په عبادت کې شوګیره کوو چې دا تراویح موږ تراویح په حساب ترلاوی نه کوو چې زر در در هغه مولا پسې وشي بس 40 منټه کې ورته خلاصوي یاد ساتئ ګوره چې څوک داسې تراویح کوي چې سجده قومه جلسه برابر نه وي دغه عبادت الله د زړې چرړې په شکل په دې مخ وله مونځګزار له راپرېږدي خیرې ورته کوي دا عبادت خو دې لپاره چې موږ الله ته قربت حاصل په حرم شریف کې به په اول وخت کې د حضور پاک د رستو چې هغوی به تراویح کولې خاص کر د عمر سے زمانه رستو تاسو وګورئ تپوس کوي علماونه هغوی به دا عادت و 4 رکعاته تراویح به وکړي ښې په کلاره باندې بیا به یو طواف د بیت الله وکړو بیا به 4 رکعاته تراویح وکړي نو بیا به یو بیت الله یو طواف وکړو او 2 رکعاته مونځ بیا وکړو بیا به 4 رکعاته وکړي نو په دې حساب به 4 غنټې په دې باندې ولګېدي اوس هم هغوی په یو سپاره باندې 2.5 غنټې اخلي امونږ د نر بچي بس 2-3 سپارې په 1 غنټه لچې بس یو شخت نه وباسو ترېشر زامن یو بس الله تعالی دې موږ د قرآن د صحیح لوستو توفیق راکړي شاته صحیح اردو الله تعالی توفیق راکړي حضور پاک فرمایي 4 کارونه به ډېر کوي استغفار او د لا اله الا الله ذکر جنت غواړئ دوزخ نه امان د شپې تراویح چې کوئ نو دې باندې شپه شوګیره کوي د شپې صحیح په عبادت کې راولئ د شپې تهجد اهتمام کوئ
د پیشمنی چې کوم دی دا اهتمام کوي په سنت طریقه باندې دا نه چې دومره وخوري چې بس هغه د ورځې هغه ټوله نیم ورځ ور بیا رکي راځي ترخې اوبه بیا راځي دا پیشمنی خو سنت دی د برکت شی ورته رسول الله ویلي دي دومره خوراک وکړه چې خالي هغه سنت ادا شي او زیات چې کوم نه تا د ورځې خرابوي موږ دومره وخورو پیشمنی ما چې بس شابه لا ځای پکې شته نو دا بیماری به راځي نه چې کوم بنده سنت طریقه باندې خوراک کوي سنت طریقه خوراک سره خبرې د خېټې په یو حصه کې ډوډۍ واچوه او په یو حصه کې اوبه واچوه او یو حصه خالي پرېږده ساه دپاره بلډ پریشر بني شوګر بني ګیس ټربل بني هر وخت یو باتروم ته نه ځي هر وخت به خېټه کې کړ کړني ښه عبادت په شوق او ذوق سره کوي جرندې ته چې را جانې ور واچې که نه چې را ډېرې شي نو کته دې به یي که نه یا اکثر الخري هلته کوي بیا دغه ول په کار یو سوټی غوندې ول دا کار مه کوه که نه هر څه پې مور واچوه ځان سره ګزاره کوه چې څومره بنده کم خوراک کوي دومره بې صحت ښي ماشاءالله حضور فرمایي مؤمن په یو کلمه باندې خوراک کوي او کافر و کلمې په اووه واړو خوراک کوي الله شا به اینو ورپسې خورا ګیس بوتل خور چې بس ښه خېټه غټه شي نو بیا به تکلیف وي نو تکلیف ځان ته څه له جوړې نو په دې میاشت کې مهرباني وکړه شپه شوګیره که په عبادت سره سنت طریقه باندې پیشمنی وکړه مزد به قضا کو تکبیر الله د نه قضا نه شي رس کې چې کوم دی تلاوت کوه قرآن پاک وایا مزدوری کوه په خولې باندې ذکر کوه قل هو الله احد سورت وایا درود شریف وایا چې را رد شپه ټول ډک شي دا دومره قیمتي ساعتونه دي که نه دومره قیمتي په دې پسې مونږ بیا ارمان به کوو خو دا مونږ نه بیا تېر وي د دې وجې نه رسول الله وسلم فرمایي په دې میاشت کې ځان باندې رحم وکړئ د ګناهونو نه لاس راکاږئ او نیکو طرف ته لاس اوږده کوي نو الله جل جلاله مونږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په چار روجهدار باندې اوبه سره پوس کوي الله جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د نبی علیہ السلام د حوض مبارک د په هغه باندې اوبه وڅښي او داسې اوبه چې دی به جنت تر تو پورې دی تږی کېږي نه د دې وجې نه په دې میاشت کې د خپلو ګاونډیانو ځان ته مخې ته په دسترخوان باندې واته زږدي که نه کجوري کې دي فروټ کې دي د خواږې ګاونډي تپوس کوه چې د ده په دې کور کې چوله بله شوې ده که نه د ده په دې کور کې دسترخوان باندې یو څیز دی که دوه څیزه دي دا ډېر خوراکونه او دا ډېر زیات روژه ماتې راوړل دا هم یو مصیبت دی یا تراویح به هم نشي کولی لږ په ځان باندې رحم کوئ ځان باندې ترس کوئ نفس چې کوم دی نفس دا نفس د دې مثال د ماشوم دی چې په سر عادت کړي نو بس هغه به دنه بیا غواړي که په لږ شي عادت کړي لږ به دنه غواړي که په ډېر نو ډېر د دې وجې نه چې موږ او تاسو د دې میاشت خیال وساتو ګوره د دې میاشت چې څوک ادب او احترام وکړي عبادت پکې وکړي 11 میاشتې به په عبادت کې انشاءالله تېرېږي په خوشحالۍ به تېرېږي دعاګانو میاشت ده الله ته نزدېکت میاشت ده په دې کې الله جل جلاله د انسان رزق پراخه کوي ته څه کال سوالونه وکړه خو په جړا سره ښه په توجه سره او ځان سره یې ولیکه انشاءالله بل کال له به هغه سوال هغې نه مخکې الله قبول کړی وي او دې کې مونږ دعاګان ته کوم د پیشمني په ټیم کې الله تعالی دعا قبلوي دا ډېر مبارک وخت دی هغه وخت کې بس مونږ چې پیشمني وکړو په شا پرېوځو اکثره سهار لمونځ رانه ګډوډ شي بعضې جوماتونو خو خدای رحم وکړي وایي د وخته مونځ کوو تیاره کې مونځ کوو چې تیاره کې مونځ وکړو ټیک ده فرض خو ادا شو لیکن اشراق دنه پاتې شو سنت عمل دنه پاتې شو حضور فرمایي اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر د سهار په مونځ کې ډېره رڼایي کوئ ډېر چې سپین بلکل ارس ښکاره شي نو مونځ کوئ دې کې میا ډېری باچا صاحب رحمت الله علیه وی دوه اجره خو پکې دا ثابت دي چې ډېر خلک پکې شریک شي ناراست پکې راشي او دویم اشراق ته به وخت لګي نو حضور پاک فرمایي څوک چې د سهار مونځ وکړي او نور راوخیږي 2 رکعاته مونځ وکړي داسې شوه لکه د چې حج عمره نفلي وکړو قبول شوي او چې زه راځي پته لګي چې دا قبلېږي که نه بلا کړاو دی بلا پیسې دي دا حضور پاک فرمایي دا سوره ثواب نه موږ محرومه شو
اکثر زموږ نوجوانان نه بلکې مشران داسې دي چې بس پېشمني پسې سمدستي چې څنګه سبا وکړي چې بس منځو کې بیا غربه پاسي او دا چې پاسي نو بیا هم دې کارونه راځي ترخې ترخې اوبه خولې راځي که دومره شی خوړلی چې هغه الله جل جلاله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دا روجې هم صحیح طریقې سره ونیسو نن لومبی روجه ده د عرب هم ده ماشاءالله خو د پاکستان د حکومت چې کوم دی اوس نوم هغه د نوم نشته که نه که شته نشته پنجاب پر الحمدلله موږ الله داسې علما را کړي چې تحقیق ته بېګا موږ هله اعلان وکړو اگر چې موږ ته ځای په ځای اعلان نه شو چې موږ تر یو ځای نه د پوپلځای صاحب دا اتو کسانو نارینه او د یو زنانه دا شهادت میلاو شو او د بل ځای څلور شهادتونه میلاو څلور شهادتونه سړو هغې نه پس موږ 11 بجې بیا اعلان وکړو کینی ماښام نه پس بلا ځایونو کې ځای په ځای چې کوم نه اعلان نه بغیر دلیل شو لیکن الحمدلله دلیل سره وایو بل یو تجربه ته کوم دادان سره ولیکئ یو شی ته کوم دا ذوالفقار صاحب دي کله دي الله تعالی دې عمر کې برکت کړي چې کوم مرض باندې ملک موږ روزه نیسو چې کوم مرض باندې موږ روزه لکه نن زموږ روزه ده د دې 15 مرض به بل کال لا لومبی روزه وي ذوالفقار صاحب وایي دا مدبرګان چې هغه 15 کال موږ تجربه کړې ده پر اوسه کال څه پرد باندې روزه وه د پیر پرد روزه وه ما ته یاد ده نه پیر نه شروع زیار ده جمعه وګوره نن 15 مرض ده هغې 15 مرض ده نن نو کال له به انشاءالله که ژوند دي نه پرد به لومبی روزه وي صحیح دغسې حساب یې کوئ دا ډېر ښکلی حساب دی خو لیکن دلیل پکې شرط دی دلیل به غواړي شریعت ته نه څو کسانو چې دې طرف ته میاشتې درې نه وي قاضي صاحب فیصله کړي فرض روزې حکم نشته دی الله تعالی دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ صحیح روزو نن به انشاءالله ته موږ د 2 سپارو ختم شروع کوو چې کومو جماعتونو کېږي کافظ صاحب تلوار کوي تاسو ته وایي چې حافظ صاحب د خدای نه ویرېږه ته څه کوې دا ته تراویح کوې که ترلاویح کوې رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنه قاری قرآن وری قرآن پہ لعنت وی قرآن خو ورتل القرآن ترتیلا کم از کم چې آیاتونه جدا جدا ویل شي بنده پې پوهېږي او چې 4 رکعاته کېږي نو یو ساعت خیر تسبیحات وایي استغفار وایي ذکر کوئ سم دستي استاد بله ناست دي په ډوګرو چې استاد پاسه کوي چې هلکه په حجره کې خو نه تنګېږي بهر نه تنګېږي او جومات کې په تراو کې تنګېږي نه په 6 منټه کې وکړه نه په 15 منټه کې وکړه نه په 2 غنټې کې وکړه نه په 1 غنټې چې څومره زیات ټیم تېر شي دومره زیات ثواب به دې وشي الله دې موږ له توفیق راکړي الله تعالی موږ او تاسو له د استغفار کول توفیق راکړي نو ټول ته مې خواست خاص کر د سپینګیري مشران چې دا دعاګانې غواړي د ملک لپاره ټول دنیا د اسلام لپاره هغه مجاهدین چې افغانستان کې وسره امریکا 20 کاله سره د 250 ملکونو جنګېده لیکن الله په شرمېدلې واپس کړه دا غیر واپس شو اذان له بانی ګوري شرم په ټولو لپاره الحمدلله که چېرې دا شی نه دا کورونا نه وی که نه نن به هر ټیشن باندې طالبانو صفتونه نن به په هر ځای طالبان نارې وي روس الله تباه کړو د دې طالبانو افغانستان فوج باندې او امریکا هم الله تعالی په شرمونو شرموله خدای نور هم شرموي غټ دهشتګرد په دنیا کې څوک امریکا ده او د امریکې پیروکار دي الله دې موږ دغې سازش نه بچ کړي دا یهود او نصارا دي مسلمان ته یو ځای کېږي او دا سازشونه جوړوي الله دې دې سازش نه موږ او تاسو خلاص کړي او مجاهدین اسلام له الله تعالی فتح او غلبه ورکړي الله زموږ خاتمه په ایمان کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین